تیر شوي کال چې کوم څاروی په 60-65 اخیستو هغه نن سبا په 1.20-1.25 باندې موږ ته میلایږي. د دې د وجې نو که خلک وګوري یو طرف د مهنګایي هم ده او څاروي لکه ټول خلکو ته پاتې شو. څوک 1,20,000 څوک 1,25,000 څوک 1,30,000 دا ریټونه وایي نو لکه زموږ پې دغه نه راځي واره نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. د swatnews.com منور السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری فضل پښتونیار. تاسو ته نن په یو نوي پروګرام کې د څاروو د منډایي چې کومه ده کوم ځای کې چې څاروي د سنت ابراهیمي دپاره خلک اخلي او په هغې باندې بیا قربانیانې کوي. موږ نن د منډایي ته راغلي یو. عزتمندو تاسو ګورئ دې منډایي کې دوه قسمه څاروي ولاړ دي. دا کم چې دي دا د سنډه ذات چې ورته وایي کټي چې دي دا هغه ذات دی چې دغه چې کم دي کم دا مخامخ چې تاسو ګورئ ما سره لږ راشئ دا چې دي دا هم د پنجاب نه کم څاروي چې راغلي دي دا دې ته د سوندر غوایان چې ورته کوم ویلی کېږي دا هغه دي. عزتمندو په تیر کال کې به زه دا ووایم کم تیر اخترونه چې کوم په هغې کې به په میلو کې به د انسانانو به رش سیوا و دغسې به ځناور چې به کوم څاروي چې به کوم هغه به کم میلاوېدل. د هغې اهم وجه دا وه چې په ټوله دنیا باندې او زموږ په نړۍ کې به هم د سنت ابراهیمي چې وه هغه به خلکو په ډېر جوش خروش سره ادا کوله. نن دا وخت چې دی موږ ته هر څه چې دي په نظر ډېرې کمزوري ښکاري. د دې وجه څه ده د حالات په موږ باندې څنګه تېر شو. موږ به د دې ځایګې د مالکانو نه چا چې کوم دا څاروي کم راوستي دي په دې حوالې سره موږ هم پوښتنې کوو. موږ سره راځئ. عزتمندو زموږ سره د دې منډایي کم مالک چې دی کم چې څاروي د ښکتې نه راولي دا وخت هغه زموږ سره ولاړ دی. راځئ موږ ته په دې حوالې سره پوښتنې کوو چې څه کالې د څاروو څه صورت حال دی او څومره څاروي تاسو په دې کال کې خرڅ کړل. السلام علیکم. وعلیکم سلام. سګل ولا دره تو خپل پیژنګلو وکا زه خو دې پاڼو سیدونکو ما سویل ملوم دی جی جی او سکالوم دا ترشي کالوم دا سروي راوستي او نن دې کال لم راوستي دي جی او نو موږ به تاسو ته په دې په والي باندې دا وایو چې سکال چې نو ریټ لګتي زوم دی او څومره تیز دی چې ریټ لکه پوخا چې په سروي ملېدو په 40,000 روپۍ په خولي سروي ملېدلو جی جی نو اوس چې پوخا چې موږ په 40 اغستونه اوس په 80 ملويږي جی ځکه چې حالات خراب دي. یو خو مهنګايي راغله او چا سره پیسې شته چا سره نشته او بس څوک لګیا دي لاک ډاون دی لاک ډاون خلک خراب کړل او سره حکومت ته طرف ته سلیری ملي نشته چې راغله دی دا وی مې کوي او نور څه لکه د شي نه محسوسيږي نو خلک خراب دي. د خلکو کاروبارونه بندي چاله چې بس سلیری راتله چا دکان به هغه بچلیدو نو خلک په والي لکه داسې لکه نن سکل لا میلو خونم نشته. جی دا څاروي تاسو د کوم ځای نه راوستي د څاروي دا خو د پنجاب نه راولو او بیا دلته خلکو ته سپلای کو جی نو د دې په باوجود باندې لکه سکل چې څاروي ډیر راوستي او ډیر وتی سکل سم مزه نشته کنه دی او د درې ورځې تاسو ته په خپل باندې پته ده پاتې دي او داسې په میله کې څه ګڼه منې نشته داسې سم مزه نه کوي او د مهنګايي ټول خلاف دغه دی لکه د چا سره پیسې نشته نو څوک د کور ډوډۍ په خرچې پورې اندي نو څاروي به څوک سوالي. عزتمندو دا وخت زموږ سره یو ملګری ولاړ دی چې هغه د څاروي اغستلو راغلی خو راځئ چې هغه څاروي وانه اغستلو وجه څه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه دې منډای ته راغلی ما جی او لکه ګرځم راګرځم جی او لکه د ګرانۍ د وجې نه معامله ډېره ګرانه ده. صحیح ده. بر هم لاړو چکر مکر یې ولګو واړه ماړه په وړو باندې چکر هم ولګو نو څوک 1,20,000 څوک 1,25,000 څوک 1,30,000 دا ریټونه وایي نو لکه زموږ پې دغه نه راځي واره نه راځي نو کاروبارونه هم نشته او د کاروبار د وجې نه هم لکه حالات سخت خراب دي. مونږ په خپله ګاډی ماډی هم چلو نو لکه داسې د سورلو خو هم نشته او بل دا لاک ډاون دی نو د دې د وجې نه بیخي لکه حالات خراب دي. نو څه کالي زما خیال اراده دي لکه بس معامله لکه پاتې ده او الله دې خپل رحم وکړي په هر چا باندې. عزتمندو دلته زموږ سره بل کم اغستونکی چې دی هغه راغلی دی زما په خیال چې د هغه هم څه خوښ نه شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور ستاسو نوم؟ زما نوم کاشف دی جی. کاشف صاحب دلته کې څاروي راغلی خوښ ونه شو که څه وجه سره؟ نو وجه دا ده چې مهنګايي سیوا شوه الریډي لاک ډاون شو هر څه کاروبار بند شو نو موږ چې کله لاک ډاون شو نو لکه 15 میاشتې لاک ډاون شو تاسو په خپله د حالاتو پته لګېدلي تیر شوي کال چې کوم څاروی په 60-65 اغستو هغه نن سبا په 1.20-1.25 باندې موږ ته میلایږي. د دې د وجې نو که خلک وګوري یو طرف د مهنګايي هم ده او څاروي لکه ټول خلکو ته پاتې شو نو موږ د حکومت نه دا دغه کوو چې کم از کم لږ ډېر د خلکو سره تعاون وکړي د لاک ډاون دې ختم کړي
نور ما لکه دوی چې کوم وعدې کړو هغه پوره نه کړې خپلې نو موږ دا وایو چې لکه د هر څه ختم شو ان شاء الله خدای تاسو به کې سروې بالکل جونې د اغستې جنو پیسې او دار سنشت سبو او شی دونه ګران دی لکه تاسو اوس وګورئ کنه سارو تاسو اوس وګورئ ډېر شی لګي سوالال دی او څوک اغستل ول نه دي نو خامخا موږ به صدق وکړو او جی زما نوم جی محمد اجاز دی او زه بخپله د پاڼو اوسېدونکی یم او زه ستاسو ټیم ته او تاسو ته ستاسو په وسادت باندې سلام وایم جی السلام علیکم مننه جی دا راته وایي اجازه صاحب چې پخوانۍ میلې چې کومې وي او اوسنۍ میلې چې کوم دي تاسو ته په دې کې څه محسوس کېږي فرق څه دی په ربي بھائی فرق خو ډېر دی فرق دا دی چې مخکې چې کوم ساورې به 40 کېدو هغه کېږي نن سبا په 60 65 70 هزار باندې بله وجه دا ده کومه مهنګایي چې په ملک کې روانه ده نو لکه خلک یې ډېر زیات میندې ډسټرب کړي دي بیا ورسره موږ د مهنګایي سره دا کم پینډامیک کووډ 19 چې کوم موږ وایو کورونا وایرس نو دې هم لکه خلک ډېر خراب کړي په کور کې پاتې شو او نور خو څه ذریعه نه وه خو دغه ذریعه وه کومه چې ورسره بچت وه هغه به استعمالوله نو کیدای شي میبي چې هم دغه وجه کیدای شي یا د ګرانۍ دا وجه کیدای شي نو ګورو چې څه کېږي خلک خو راځي جي څه کالي چې دي په وروستنۍ په نسبت باندې څه کالي ستاسو څومره مال خرڅ شوی دی دلته نو که په روز کال په نسبت موږ وګورو نو خرڅ د هغې به شان نه دی ځکه د هغې به شان نه دی ما تاسو ته په اوله کې ووي چې کم ساورې به 40 45 کېدو هغه نن کېږي 60 65 70 هزار خلک راشي ګاک راشي دا ساورې څو پورې ده دې پورې دی یار دا خو په روز کال د دې پورې نو لکه مین وجه زما په خیال دغه یو څو ایشوز دي چې ما تاسو ته کوم ووي د دې باره کې عزتمندو تاسو پروګرام وکتلو د ټولو خلکو وینا تر مخه چې څه لاکډاون شو په روز کال چې کم ساروی په 40,000 هغه نن په 80 میلاویږي دغه رنګ تاسو که وګورئ جی پخوا به په میلو کې انسانان به سیوا و ساروي به کم وو هغې باندې به خلکو هغه بزنس کوو یو ځایونو ته بل ملک ته هغې ته هم دا ساروي تلل او سنت ابراهیمي چې دا هغه به خلکو په صحیح طریقې سره ادا کوله عزتمندو نن زمونږ د ملک بلکې د ټولې دنیا حالات چې کوم هغه تاسو ته پته ده چې په موږ باندې کم وبا الله پاک راوستي وله نو د هغه وجې نه د ټولو خلکو کاروبارونه هم ډاون ټول په ټپه تاسو د خلکو خبرې هم اورېدلې خو الله دې وکړي چې دا کم خلک چې کم پاتې دي او اختر ته زما خیال دی چې دا 3 ورځې پاتې دي الله پاک دې د خلکو لا په دې 3 ورځو کې توفیق ورکړي چې زمونږ سنت ابراهیمي چې دي هغه ښه په صحیح طریقې سره ادا کړي امین ثم امین بل پروګرام پر خپل رور په زلوي پښتون له اجازه راکړي په الله سپارم د لوی الله